حدیث کې راځي چې حافظ د قرآن چې په قبر کې کېښودی شي او لحد کې تختې پې کېږدي نو نکیر او منکر راځي. دا قانون دی. نکیر او منکر د مړي نه تپوس کوي امتحان علی رب دې څوک دی، دین دې کوم دی او کتاب دې کوم دی. بیا د عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم مبارکه چهره ورته مخامخ کی ما تقول فی حق هذا الرجل. د دې عظیم الشان شخصیت باره کې څه وی؟ مومن ورته ټیک ټیک جوابونه ورکړي. زما رب الله، زما دین اسلام، زما کتاب قرآن پاک او دا د عقاید و جهان رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم چهره انور ده. فرشتي ورته وی ودشه کنو نم کنومت العروس، ستا تندینه مونږ ته د ایمان رڼا چې کوم دنو معلومې ده. او کافر بچغه با ها ها لا ادري ہے ما ته خو پته نشته. لیکن حافظ قرآن فلاحت کے پروت فرشتے رالی امتحان دا پارا سگوری کہ دا حافظ قرآن دا کفن لاندے با دا قرآن مجید پسینہ باندې پروت دا قرآن مجید چمونگے راخلو او دا غی تلاوت کو دکا کتابی شکل کی دا قرآن مجید با دا حافظ پسینہ پروتی. فرشتے بچے قرآن مجید تو گوری حیران بچے چی دا بس کی دا اللہ تعالیٰ دا کلام پا مخ کی دا دی سڑی نے امتحان دا خود قرآن بے دبی دا اللہ کلام، دا اللہ کلام دا فرشتے سے توان و طاقت چاگا دا غی پا مخ کی امتحان والی. نو فرشتے بسد ادب و احترام دا قرآن مجید پا خدمت کے بدرخواستو کی چمگا دیر پا کمال ادب و احترام درخواست کو. زمگا خو فریدہ و ڈیوٹی دا منگا دا ہر مڑی نے اسو تا پوسو نہ کہو ستا موجود گئی کہ نامناسب اخکاری دیر پا ادب وایو کتا سو اسو منٹا ددی دینمو تشریف یوڑو چمگا دا اخبال کارکردگی پورے کو. قرآن مجید بسوائی قرآن مجید بوئی عجیب دا کمی سینے چما تا دیرا کڑلے زما دا وجنے لوگی تندی تیری کڑی دی فقر و فاقی تیری کڑی دی او ما دا پارے بلا محنتونا کڑی دی زی سنگ دلتے وادی پریدما. فرشتے بدگا سلاڑی فارسی کے وی رنگ را ببی حال را مپرس دیو سینے سرا دا قرآن پاک دمرا مینا دا چی وادی نپری دی. او دغه سے میدان محشر کې به نفسی نفسی وی. الله دې ستاسو زموږ د ټولو پردو ساتي. زه خو کله نه کله دې پېښور په چوکونو کې چرته ودرېږم او دا دنیا ګورم که نه دا دنیا زما خدایه دا هغه ځای به څه حالي چې دلته یو اجلاس کې درې څلور لکه خلک یو ملګری سړی بیا پکې نه مومي چې هلته به څه حالي. دا دومره لوی میدان کې د نفسی نفسی عالم به هر یو سړی به وایي چې خدایه زه خلاص شوی زه خلاص شوی زه خلاص شوی. پلار به د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، ښځه به هر یو به د بل نه تښتي لکه د یو بل حقوق یې نه دي ادا کړي. حافظ د قرآن من پریشانه ولاړی. حافظ قرآن ته به یو زلمی راشي او ملا به ورته مضبوطه کړي مګه براوېږه زه دې ملګری یم. حافظ به ورته ګوري چې دې د قسمه پرسۍ عالم کې دې ځای کې چې نفسي نفسي ده دا څوک ښکلی زلمی راغی او زما ملا مضبوطی ورته وایي ځوانه څوک یې ما خو نه پېژندې. اب ورته ما نه پېژنې انا الذي اسهرت لیلک واضمعت نهارک. زه هغه کتاب یم چې پتا مې شپې شوګیره کړي دي او پتا مې لوګې تندې تېرې کړي دي. ما کتلي حافظان ملګري دي او دی غریب لګیا دی قرآن مجید یادوي دی قرآن مجید یادوي. ملګري ورته وایي دا روټۍ وخورئ ما ته خو 2 آیته پاتې دي دا مې چې سونې یاد کړي زه وده کېږم نه تږی یراله به وبس کم چې دا 2 آیتونه نورم چې کم دنو یاد زموږ کلي کې یو حافظ و دارالعلوم حقانیه لا نه و جوړ دا سروزو و فضل کریم نومې غالبا او بیا آخر کې په هنګو کې د خانانو د جماعت امام و هغه قرآن مجید یادولو اکوړي کې د سیند په غاړه زموږ یو جماعت و هغې کې شوه وه ماسخوتن مزبو شو خلک به اوده شو
دی به روغوندې راغی او د پڼسو یو مذهب ورسره و، نو یو سر به یې د شوي خرانګې سره وتړلو، سر یې پرېښی او بل سر به یې د خپل ویښته ورسره غوټه کړل، د شوي لاندې به ګرځو، قرآن مجید به یې یادولو. دا ولې که جوټه راشي نو ویښته به مې راښکله شي، نو در به ویښ شمه. حافظان د دې قرآن د یادولو دپاره لږې طنز تېروي، نو میدان محشر کې به ورته هغه ښکلی ځوان بم ځواني خپله به ورته دا حافظ ووایي چې ته څوک یې؟ فقد اعجبني حسنک، ستا ښایست خو زه په تعجب کې وغورځولم، څه ښکلي سترګې، څه ښکلي ننګي، او تا نه خو د مشک او د عنبر بوی ځي، څوک یې؟ اب ورته یې زه دې ونه پېژندم، انا الذي اسهرت لیلک واظمات نهارک، او بیا به د هغه شفاعت کوي چې خدایه دې ځوان د په خپله سینه کې ساتلی.